مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. زمال اسلام عزت مند مسلمانانو الله رب کائنات عز وجل مصر زما په کامل ایمان باندې خوشاله کا. نن تاسو ته داسې یو مجربه وظیفه وړاندې کومه چې هغې کې الله تبارک وتعالی په دغه وظیفه کې ډېر خیر برکتونه او د رزق فراخوالی او د مصیبت نه د امن او د ځمکې اسماني آفات و بلیاتو نه د مصیبتونو نه تکالیفو نه رنځ بیمارو نه هر قسم نقصان نجات ډیره یو مجربه وظیفه ده. اسانه ده په زبان باندې په ژبه باندې ډیره اسانه ده خو ډیره کارنده ده. دا سحر د مانځه نه پس 3 ځله درود پاک او 3 ځله دا وظیفه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا وظیفه 3 ځله درود پاک 3 ځله دا وظیفه او 3 ځله بیا درود پاک. د سهار مانځه نه پس چې څوک ووایي تر د ماسخوتن پورې به ده ته هېڅ قسم تکلیف او نقصانات نه رسیږي. مصیبتونه تکالیف بیمارو نقصاناتو نه به دې محفوظه وي. او څوک چې د ماسخوتن د خوا نه ووایي تر سهاره پورې به دا انسان د هر قسم مصیبت نه تکلیف نه د شپې د ضرر او نقصان نه به دې محفوظه وي. او الله تبارک وتعالی په دې دعا او وظیفه کې ډېر برکتونه کېښودي دي. څوک یې د رزق دپاره نیسي نو هغه ته به الله تبارک وتعالی رزق فراخه کوي. هغه به 111 مرتبه د ورځې وي د رزق فراخۍ دپاره. هر ټیم چې د ورځې ویلي شي 111 مرتبه به وایي د رزق فراخۍ دپاره ډېر خیر او برکت لري. څوک چې قرض دپاره نیسي هم به 111 مرتبه وایي قرض به الله تبارک وتعالی خلاصوي. او څوک چې هر قسم مشکلاتو لپاره وایي نو سحر د خوا نه 3 ځله او د ماسخوتن د خوا نه 3 ځله به وایي. الله تبارک وتعالی به دې د هر قسم مصیبت او مشکلاتو نه محفوظ ساتي. ډېر خیر او برکت ډېر عزتونه او شرابتونه په دې وظیفه کې دي. عزتمندو مختصره ده، ځان سره یې والې نورو ملګرو ته یې شیر کړي چې هغوی وګوري هغې ووري. ستاسو ته هم الله تبارک وتعالی اجر او ثواب درکړي، هغوی ته هم اجر او ثواب میلو شي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم.